أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل ويا پیغمبر إن كنتم کچری تاسو تحبون الله چمینا کوئی دا اللہ سرا فتبعونی نتابداری وکی زمان یحببکم اللہ من ابوکی اللہ پاک ستاسو سرا دا اللہ رب العزت بنا دا حقی چا سر دا چی آغا دا اللہ حکم منی او دا آغا دا پیغمبر اطاعت کئی وَيَغْفِرْ لَكُمْ أَوْ فَبَخِتَاسُ ذُنُوبَكُمْ گناہون استاسو واللہ اللہ پاک غفور دیر بخون کے دے رحیم دیر رحم کول کے دے قلو ویا پیغمبر آتی اللہ اطاعتو قیدا اللہ تابداریو قیدا اللہ والرسول او دا رسول فَإِن تَوَلَّوْا نُقَمَّ خُبَرْ دَوْدِي فَإِنَّ اللَّهَ نُبِشَكَ اللَّهَ پاک لا يحب الكافرین من القید داس کافران سرام یعنی تاسو گوری سمر دا تعجب خبر دا چنان ہر سڑے ځان ته وایي زه مسلمان یم لیکن قرآن وایي چې څوک د الله حکم مني د پیغمبر اطاعت کوي نو دا مسلمان دی او کدا دې اطاعت نه د دې تابعداري نه دې مخ وګرځي نو داسې خلکو ته الله کافران وایي او داسې خلکو سره الله مینه نه کوي فَإِن تَوَلَّوْا نُقَمَّ خُبَرْ فَإِنَّ اللَّهَ نُبِشَكَ اللَّهَ پاک لا يحب الكافرین مینه نه کوي د داسې کافرانو سره ان الله استفا بیشک الله ورکړه او آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام و آل ابراہیم او تابعدار د ابراہیم علیہ السلام و آل عمران او تابعدار د عمران آل نمراد تابعدار دی علی العالمین فاغوخ مخلوقات والی ذریتن اولاد دا بعضها بعض دینا من بعض دبازنا یا ذریتن پیدا شوی بعضها زندی من بعض دبازنا واللہ اللہ پاک سمیع خاور کے دے علیم بہر سبان پوہ دے سمیع علیم دا واړه چې دا د صفت مشبث صيغه وي یعنی دا صيغه چې باغی کې دوام ده الله رب العزت همیشه اوري او خاوري او الله رب العزت همیشه کويږي او خپويږي والله الله پاک سميع د هر چا اوریدل کې دی علیم په هر چا باندې پوه دی اذا یاد کہا قالت امرأتو چویلیو بی بی عمران دا عمران کم وقت کے چید عمران بی بی ہوئی داغی نم اللہ ذکر نکو نسبت والا خاون توقو اذا قالت امرأت عمران قل چویلیو بی بی دا عمران ربی رب زمان انی بیشکما نظرت لکا منخت میں کڑی دا دپارستا ما دہا وصف فی بطنی چی پخیٹ زما کی دے محررن آزاد پریشے زما پخیٹ کی چی کم بچے دے اے اللہ غما منخت کڑی دے چی اغسطا دا دن دا پارا بزا وقف کوما فَتَقَبَّلْ نَتَقَبُّلْ کے دا بچے منی زمانا انکا بیشکتا انت السمیع تاوریدن کے دہرچا العلیم تقوی بہرچا فلما نہر کلا ودعتها چوئے گولدا قالت اوے بی بی مریم ربی اے رب زمان
انی بشکما وضعتها وزیگ ولدا انسا جنئی، یعنی زما خدا خیالو چې الګ بوشي استاد پلار کې به وقف کما د دین کار وکړي، لیکن ما خو جنئی وزیگ ولا والله الله پاک عالم خبويږي بما باس باندې وضعت چیزې کولی ودی وليس الذكر او نه دې دغه نارینا چې د وخت وخت له او کلمزا پشان د دې زنانا چې الله ورته ورکړه. مراد د آیت نه ده، یعنی عام طور باندې ترجمه خدا کوي چې وليس الذكر كالانثى، او بیا په دې باندې مفسرین او د باسونه کړل چې مراد د دې نه څه دی چې نارینا پشان د زنانا نه ده، او بیا دا قول د الله دی یا د بیبي مریم دی. لیکن پدې کې دومره بحثونو ته چې د ضرورت نشته ده، ځکه چې دلته ذکر باندې الف لام داخل کړل الذکر، او په انثى باندې الف لام داخل کړل دي. د مراد د ذکر نه هغه نارینه ده، هغه بچی ده چې هغه خیال د بیبي مریم د مورو چې زما بالغ پیدا کیږي، او د انثى نه مراد هغه جنې ده چې الله ورته ورکړه د بیبي مریم په صورت کې. وليس الذكر او نده هغه الګ چې تا وخت له او کل انثى پشان دا جنې چې با تعالی درکړه، مراد دې ده. وإني او بشکما سمیتها نو بیا خود دې وسدا خبره چې کومه ده د بیبي مریم ده، بیبي مریم ده چې ما د دې نوم چې دی هغه مریم کې خودو چې کوم چې دی تا ماته تر راکړه. وإني او بشکما سمیتها نوم کې خودو د دې مریم. وإني او بشکذا وعیذها بکا پپنا کې در کوم زداستا، الله ستا پپنا کې در کوما. وذریتها او اولاد دې من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شوینا. فتقبلها نو قبول کړدا ربها رب دې بقبول حسن بقبل ولو خيستو سرا. وانبتها او لو یکړدا زرغون یکړدا مراد دې داده چې لو یکړدا تربیت وکړه دې. وانبتها او لو یکړدا نباتن حسنا فلو یولو خيستو سرا. وکفلها او اسمار لدا زکریا علیہ السلام تا. زکریا علیہ السلام چې د دې د ترور خاونو، او زکریا علیہ السلام د الله پیغمبر وو، نو خسرونه واچولې شو چې کفالت به د دې څوک کوي. د دې مضمون نه دا معلومیږي او مفسرین لیکلي دي چې کله دا پیدا کېدان نو د دې نمخ کې لار د دې چې هغه مړ شو، نو د کفالت څوک نو چې بیا کفیل وسوږي، نو خسرونه واچو، نو خسرونه د زکریا علیہ السلام را وخته، او الله وختم دا اراده هم دا و چې زکریا په کفالت کې ورګي چې د دې خیسته کفالت او تربیت وشي. وکفلها او اسبار لدا زکریا علیہ السلام دا کلما هر کلا دخلا چې داخل بشو زکریا علیہ السلام علیها بدی باندې. کلما هر کلا دخلا چې داخل بشو علیها بدی باندې زکریا علیہ السلام المحراب په عبادت خانه کې. محراب اصل کې د حرب نه ده، حرب جنگ ته وایي، نو محراب چې ده د عبادت خانه یا د عبادت ځای ته، او دې ته محراب څنګه وایي چې په دې کې د شیطان سره جنگي، د الله عبادت کوي او د شیطان خبره نه مني. نو بعض خلکو بیا په جماعتونو کې محرابونه جوړ کړل، حالانکه محقق علما په دې باندې گواه دي چې دا په جماعت کې محراب جوړول دا د سنت نه ثابت نه دي. د پیغمبر علیہ السلام په دور کې دا نو، د صحابه په دور کې نو. بیا تاریخ دا لیکي چې عمر ابن عبدالعزیز داغه په دور کې
وړاندې ځل هغه چې د مسجد نبوي کې محراب جوړ کو او دا غیر وروسته بیا دا رسم چې د مشهور شو اوس بغیر د محراب نه جماعت نه جوړي. حالانکه جماعت کی محراب جوړول دا کم مخصوص شکل چې ول ور کړي دا د سنت نه ثابت نه دی. محراب اصل کې د عبادت زیاده وي. کلما هر کلا دخل چې داخل شو علیها فدی باندې زکریا المحراب زکریا علیہ السلام فزید عبادت کی وجدا ویموند عندها د سر رزقا رزق. قال وی زکریا علیہ السلام یا مریم اے بی بی مریم انا لکی هذا دکم زینا راغلی دیدا د پارستا انا لکی هذا دکم زینا ستا د پار راغلی دی هذا دا یو معنی دا دا مانو خو اصل کې دو خلق داسې کوي انا لکی دکم زینا وی د پارستا هذا دا لیکن مراد دته نه دا ده ان لکی هذا دکم زینا راغلی دی د پارستا دار زب. قالت اوه بی بی مریم هو دا من عند الله راغلی دی د طرف د الله نه. اوس پدې کې ګورت په باسونه دي یو منکرین سنت دی چې هغه دا نه مانی چې د الله طرف نه رزق راغله مې دا بوله چا راوړو نو چا ول راوړو. زکریا علیہ السلام کفیلو هغه حیران دی ان لکی هذا هغه د پوس کې چې دا د کم څخه راغلی او کفیل هغه دی ذمہواری ټول دا هغه ده. نو معلومه دا شو چې الله رب العزت په خپل قدرت باندې تنظیم کړو او الله تعالی ګران نه ده. بل طرف ته صوفیا دي پیران دي چاوي دا آیت دلیل ګرځاو او نن هر سړی دا وایي چې کرامات حق دي او دا رنګي ننم اولیاء چې ده هغه ته د غیبونه شذونه راضي او مدد راضي او دا کې هغه کې دا ټول قصې دي. الان کې دا خاص واقعات چې قران ذکر کړی دا د دې نه دا استدلال کول چې زم ولی مالم سرازي نو دا اس ټول درو دي ګب شپ دي. ها قال یا مریم او زکریا علیہ السلام اے بی بی مریم ان لکی هذا دکم زین راغلی دی د پارستا دا. قالت او بی بی مریم هو دا من عند الله د طرف د الله ندی. ان الله بشک الله پاک یرزقو رزق ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي بغیر حساب بے حسابا. چې کله زکریا علیہ السلام دا ولیدل چې بے موسمه او بغیر د اسباب ولل تخقال نه او بی مریم ته الله دا رزق را لېږي نو په دغه ځکه الله نه دعا وکړه ځکه چې زکریا علیہ السلام بچی نو او بوډا شو او بیبي دا غشنډوا او نالګه په دغه ځکه دعا وکړه زکریا علیہ السلام ربو درپلنا. قال وی زکریا علیہ السلام ربی رب زما حبلی راک ماتا وبخ ماتا ملذن کا دخل طرفنا ذریتا اولاد طیبتا پاک انکا بیشکت سمیع الدعاء آوردن کے دا ہر چا دا دعا. اے اللہ تا دا ہر چا دعا آوری پا ہر وقت کی آوری دا ہر زید آوری. فنادته نو आवाज کو دی زکریا علیہ السلام تا الملائکۃ ملائکو. اے ګور بس زکریا علیہ السلام دعا وکړه او فورن الله قبول کړه او ملائکه راولې ګل چې لاړ شي بشارت ورته د ور کوي. فنادته الملائکۃ نو आवाज کو دی زکریا علیہ السلام تا ملائکو وهو بدا سحال کی جدا زکریا علیہ السلام قائم ولاړو یصلی منذکو فی المحراب عبادت خانه کی ان الله بشک الله پاک یبشرک زیر در قیتا تا بیحیا فیحیا علیہ السلام سرا. دا واحد انسان دے چې ددنم الله یې خو دے زکریا علیہ السلام دے د بشارت ورکو نو علم کې خو دے ددنم بیحیا مصدقا تصدیق قول کے بھئی بی کلمتن پیوی کلمه سرا من اللہ دا طرف دا اللہ نا او دا کلمه مراد آقا عیسیٰ علیہ السلام دے چونکہ یحییٰ علیہ السلام زید زکریا علیہ السلام ہو
زکریا علیہ السلام پیغمبر او د دین وروسته الله یحیی علیہ السلام پیغمبر کو او د پیغمبر او د یحیی نه وروسته بیا عیسی علیہ السلام چې هغه پیغمبر نو د عیسی علیہ السلام بشارت چې هغه یحیی علیہ السلام پر قوم ته ورکړو دا طریقه ده چې یو پیغمبر وته نو هغه بشارت کو چې زمانه وروسته به داسې یو پیغمبر راځي لکه عیسی علیہ السلام بشارت د محمد علیہ السلام ورکړی دی سورہ صف کې دا ذکر دی مصدقا رشتین والے بکون کئی تصدیق بکون کئی بکلمتین پیوی کلمه سرا من اللہ دا طرف دا اللہ نا وسیدن او سردار بئی وحسورا او پاک لمن بئی حسور دا حضر ندے چاگا بزان دا گناہون نبن کڑی وحسورا او پاک لمن بئی ونبیا او پیغمبر بئی من الصالحین دا نیکانو دا جماعت نبئی قال ابوه زکریا علیہ السلام ربی اے رب زما انا یکون لی سرنگی بشی دپار زما انا یکونو سرنگی بشی لی دما دپارا غلام حالک وقد بلغنی الکبر او یقینا را رسیدل دمات بڑا والے وامرأتی آقرون او بی بی زما شنددا بی بی می شنډه ده او زه بوډا یم نو اولاد به مې څنګه کېږي نن خلک د قبرونو نه اولاد غواړي او تعویذونو باندې اولاد غواړي او د الله ژوندی پیغمبر دی کور کې اولاد نشته اولاد نشي پیدا کولی دعا د الله نه کوي او چې کله الله بشارت ورکوي نو تعجب کوي چې زما به څنګه بچی کېږي زه خو بوډا یم او بی بی زما شنډه شوې ده بوډۍ ده قالو یا الله پاک کذالک همدارنګې ته به بوډای او ښځه به دې شنډی الله پاک یفعل ما یشاء کوي هغه چې وغواړي هغه ته څه ګرانه ده کن فیکون دی منکرین حدیث باندې رد دی چې هغه د الله قدرت نه مني هغه نه بغیر د اسبابو نه الله کار نشي کوي الیاذ بالله یفعل ما یشاء کوي الله پاک څه چې وغواړي قال اوه زکریا علیہ السلام ربی رب زما اجعل لی وکرزی زما دپارا آیتن سنخا وگردوا قال اوه اللہ پاک آیتو کا نخستا دادا اللہ تکلم الناسا خبر منکے تو دخل گسرا سلاست ایام دری روزی بتا پابندی دخل گسرا بخبر نکے الا رمزا مگر پیشارو سرا وذکر ربکا او یاد ورخبل کثیرن دیر دیر وسبح او تسبیح ویا بالعشی پا وقت بیگا کی والابکار او پا وقت سبا کی سحر او مقام دا اللہ تسبیح ویا او دا اللہ پا کثرت سر ذکر کوا او قصوب دا سر خبری گئی خبری بنا کے صرف پیشارو دری روزی